دا کوم عالم چې بیان کوي وایي د دمشق یو غټه مقبره او د هغې مقبرې نوم دی دحداح. دا وایي داسې مقبره ده چې په دې کې شهدا هم دفن دي، صالحین پکې هم دفن دي، ډېر نیکان نیکان خلک په دې مقبره کې، ډېر یو تاریخي مقبره ده، وایي ډېر ښه ښه خلک پکې دفن دي. وایي دغې مقبره کې یو ګورکن موږ وایو چې دا قبرونه چې کوي، وایي هغې ګورکن وایي چې ما له یوه زنانه راله او ما ته وویل چې ما له یو قبر وکنه. وایي هغې له ما قبر وکنستو. لږ ساعت بعد دغه زنانه را روانه ده او یو مړی کسانو راغستی دی او لږ غونته کسان دي ورسره. مونږ جنازه وکړه، چې جنازه مو وکړه وایي ما دا مړی په دې لحد کې کېښودو. دا زنانه زمونږ نه رخصت شوه لاړه، خو چې ما دا مړی په دې قبر کې کېښودو په دې لحد کې نو یو ډېر عجیبه منظر مې ولیدو. وایي دا قبر کوله وشو ډېر چاپېره بس د جنت باغات دي، باغیچې دي او د جنت چې کوم نعمتونه دي هغه ټول موجود دي. او یو دوه تنه په تیز رفتار اس باندې رالو او زما نه یې دا مړی اوچت کړو، د ځان سره یې واغست. چې دا حالت ولیده بس د یو چغه واله بېهوشي پرې راله راتاو شو. وایي چې زه کسانو را بار کړم د قبر نه، دفن هغې وکړو. چې کله د دفن نه فارغ شو په ما باندې اوبه وبرو چې انګریزي په اوښ کې رالم. ما ته وایي چې څه چلو شو؟ ما ورته ویل چې یاره ما دا مړی په دې قبر کې کېښود، ما داسې منظر ولیدو، داسې چلو شو. هغې راته چې دا ستا وهم دی، مونږ خو ګیر چاپېره ولاړو، مونږ خو یې څه ونه لیدل. تا به لیدل او مونږ نه لیدل، خو دغه تنګ قبر ورته وایي چې حالت شو، مونږ خو یې څه نه دي لیدلي. بهرحال زما په خبره چا یقین نه کوو. نو ما وایي ټیک ده. څه موده تېره شوله، څه موده پس بیا یو زنانه راله، ما ته وایي چې ما له یو قبر وکنه. ما قبر وکنستو. بیا یو مړی کسان راغستی، لږ غونته کسان دي ورسره او دغه زنانه ده ورسره. مونږ جنازه وکړه، خو چې دا ځل دا مړی مې په قبر کې کېښود په دې لحد کې، نو بیا هغه زوړ حالت و. هکه زوړ منظر مې بیا ولید چې قبر کوله وشو، بس د جنت نعمتونه دي. خو دا ځل پې بېهوشي رانله، بېهوشي پې رانله. ځکه لومبي ځل باندې سړی یو شی ویني نو په یاره کې پرېوځي، خو چې دوباره یې بیا هغه یاره نه وي. دا ځل باندې بېهوشي رانله، ډایرکټ د قبر نه وختم. کسانو ته مې چې تاسو دفن وکړئ، دا سړی دفن کړ. دا زنانه روانه وه، زما په هغې پسې منډې کړې. زنانه مې ودروله. ما ورته تپوس وکړو دې زنانه نه، دا ګورکن وایي، دې زنانه نه مې تپوس وکړو چې ته څوک یې او د کوم ځای نه راغلي یې. هغې راته وایي چې ما په دې خپل غم کې پرېږده وه. ما څه کړی؟ ما په دې خپل غم کې پرېږده وه. نه، ما ورته اصرار وکړو چې ما ته به خامخا ښایي چې څوک یې د کوم ځای نه راغلي او کار څه کوي او دا مړی ستاسو و، دا ستاسو و. هغې راته وایي چې دا دفن چې دې کو که نه دا زما زوی و او د دې نه مخکې مې یو زوی مړ و تا وله قبر کې نستی و. ما وایي چې ښه هغه مخکې زنانه هم ته وایي، زه خو په تا پسې ګرځېدمه، خله چې ومې مونتې هغه هم ته وایي چې هغه هم زما، هغه مې هم زوی و او دا مې هم زوی دی چې مړ شو. ما ورته وایي چې ستا دا زامن چې دي دا خو لوی د کرامت کسان دي، دا خو الله ته ډېر نږدې خلک. خو دا راته ووایي چې د دې عمل څه و. بوډۍ ویې ولې خیر دی؟ ګورکانو ته واقعه ټوله بیان کړه چې هغه مخکې مې دفن کو، قبر کې مې داسې حالات ولیدل، دې مې دفن کوم داسې حالات مې ولیدل. هغې بوډۍ راته وایي ای زنانه چې دا اوس چې دې دفن کو دا ترکاڼو، ده به ترکاڼي کوله، دا مې زوی و، دا مشرې زوی و. او هغه مخکې چې تا دفن کړی و هغه طالب العلم و، د علم زده کوونکی و، مدرسه کې یې سبق وي. خو هغه به سبق وي او ده پې خرچه کوله، ده پې سبق وي، ده مزدوري کوله او هغه په مدرسه کې سبق وي. دا دواړه زما زامن وو. او ګورکان هلته کې هغه سخسوري بېلچې ته ځای ورتاوي کړي. ښه د طالب العلم دومره لوی مقام چې پخپله هم جنت ته، خو چې څوک ورسره تعاون کوي هغه دپاره هم جنت، د هغه دپاره هم جنت، دومره لوی مقام. او زه دلته کې مړي ښخومه، نه سیده راغی جومات ته راغی. دغه شیخ سعید برهاني د مسجد کې امام و، دلته کېناستو، د عالمو دا زما نیکونو کې دی. د ګورکن ته کېناستو، د مولانا صاحب زه علم شروع کومه، هغه ورته پنځه څلوېښت کاله دي چې چل کوم، ستا د علم ښه وخت دی چې بوډا شوی چې زه علم کوم اوسه پورې چېرته وي. هغه ته ټوله واقعه بیان کړه چې ما داسې حالات ولیدل، زه اصل کې هم ګورکن. هغه ورته بس په الله توکل وکړه، شروع وکړه. علم زده کو، د هغه نه دومره لوی عالم جوړ شو چې د هغه نوم په لویو شیخانو کې نن سبا یادېږي. شیخ عبدالرحمن الحفار، دا د هغې ګورکن نوم دی. شیخ عبدالرحمن الحفار لوی بزرګ تېنه جوړ شو، لوی عالم تېنه جوړ شو. او دا الحفار به د ځان سره لیکو، حفار په عربۍ کې ګورکن ته وایي، مړي ښخوونکی. او بیا د هغه په خاندان کې ډېر علما را پیدا شو او هر عالم به د ځان سره الحفار لیکو چې بلې موږ د ګورکن د خاندان یو. اخري عالم په هغوی کې شیخ عبدالرزاق الحفار دی، لوی عالم. واقعا ما یو دوه خبرې معلومې کړې. یو خو دا چې د دې طالب علم څومره لوی مقام دی، خو دویم دا چې زمونږ په زړونو کې دا راځي چېرې زما دا بچی، زما دا ورور چې سبق وي، دې ما مدرسې ته لېږلی، خو زه ورله پیسې ورکوم او دې تیارې لګي، خو د خپل آخرت سنبالي ماله څو، نو ځانه د آخرت ګټه وکړه. نو زه خو مزدوري کوم، نو ما ته پکې څه فایده ده؟ یاره زما دا ورور په تبلیغ کې ګرځي او چیرې راځي او سیروزې راځي او کال راځي او زه مزدوري کوم، نو ما ته څه فایده؟ او یاره دې جهاد له زیات لکه مجاهدینو سره یي،
په سنگر کې ناشتي او دلته زه پیسې ګټم نو ما ته څه پیدا نو ګورې تا ته یې پیدا شته دی څومره ثواب چې هغه ته میلاویږي دومره تا ته میلاویږي